أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد خامخا تحقیق سره علمتم الذین تاسو پیجندلی واغ خلق اعتدوا چې هغه د حد نه تیر شیو منکم ستاسونا فی السبت د خالی په ورځ کې وقلنا لمونږ اویل الله پاک وی لهم دغه خلکو ته چې کونو شی قردتن شادوگان خاسئین ذلیلا وجعلناها پس مونږه وګرځوله دا واقعه او دا قصه نکالا عبرت سبق لما د هغه خلکو دپاره بین یدیها چې د دې په وړاندې وو په دغه وخت کې وما او د هغه خلکو دپاره خلفها چې د دیو نه وروستو د قیامته پورې راتلونکي خلک دي وموعظة للمتقين او دا نصیحت ته د متقیان لپاره. په دې آیت کریمو کې الله پاک د بنی اسرائیل یو بل واقعه بیانوي. هغه واقعه حاصل دا دی چې بحر قلزم نه چې کله دوی پورې وتیو د دې بحر قلزم په غاړه باندې یو کلی آباد و چې هغې ته یې وي ایلا. مفسرینو د قرآن اوس د هغې نوم ایلات لیکلی دی چې اوس د هغې نوم ایلات دی. دا د بني اسرائیلو بندرګاه ده. څه ده؟ بندرګاه ده. په دې بحر قلزم کې ډېر په کثرت سره میان دي. د دیو پیشې تجارت چې کوم دی نو هم دغه د میان نیولو لکه دیو به دغه میان په دې بحر قلزم کې نیول په خپله به یې خوړل هم او ډېر لرې لرې ځایونو ته به دې د هغې سپلایم کوله تجارت یې کوو. الله پاک چې کوم دی د خالي ورځ د دیو د عبادت دپاره ګرځولې وه او دا دیو ځان له په خپله خوښه کړې وه. څه ده لکه په خپله یې خوښه کړې وه د هفتې ورځ د عبادت کولو دپاره الله وله اختیار ورکړی نو دې ځانه د هفتې ورځ خوښه کړه. نو د هفتې په ورځ باندې دیو دپاره چې کوم دی څه لکه د عبادت نه علاوه نور کار ناجایز و. څه لکه ناجایز و. دا 24 ګنټې وي. څه وي لکه 24 ګنټې وي. شرعي ورځ چې دا نو دا ختمیږي د نور د ډوبېدو سره او تاریخ چې زموږ شروع کېږي نو دا د غروب الشمس نه وروسته شروع کېږي. لکه اوس نن ورځ د ماښام نور چې په کوم ټایم باندې ډوب شوی دی که نه ټیک دی که نه نو زموږ سبانۍ تاریخ شروع شوی دی. شرعي تاریخ قمري تاریخ زموږ چې کوم دی څه دی لکه د قمري د حسابه دا شروع شوی دی. لکه د دې شپې تعلق د سبانۍ ورځې سره یې صحیح لکه سبانۍ ورځې سره یې لکه سبا د شروع ورځ ده ده که نه ده دې ته د شروع شپه ویلی کېږي. لکه د دې شپې تعلق د دې مخکینۍ ورځې سره نه و کومه چې لاړه لکه نو شرعي تاریخ چې کوم دی دا د غروب الشمس نه وروسته شروع کېږي او انګریزي تاریخ چې کوم دی هغه 1 منټ له پاسه په 12 بجې شروع کېږي. مفسرین لیکلي 1 منټ له پاسه په 12 بجې شروع کېږي. د هغه وخت نه پس تاریخ بدلېږي. ستاسو د ګړو کې څنګه څه کېږي بدلېږي. د شرعي تاریخونو نه خو موږ د سره خبر هم دي او نه د شرعي د میاشتو نه موږ خبر هم له میاشتې راځي. اوس که یو طالب علم ته ووایي چې بهایي ما ته په انګریزۍ کې چې کوم دی نو د کال 12 میاشتې اورو یا به د جنورۍ نه شروع وکړي په 1 ساعت او په دسمبر به یې ته ولګي. خو د تا ووایي چې بهایي ما ته اسلامي نومونه شمار کړه نو څه ووایم که چاله ورځي الا ماشاء الله چې ته یو څو کسان ورځي به لیکن دا به شمار نه کړي. لکه څه دی لکه دا زمونږ د شریعت حل دی. دا زمونږ د مسلمانۍ حل دی. خبر باندې ورسېږي. د دې شیانو معلومات موږ ته نشته دی.
نو دا هغو 24 غنټې وې ما وې څه دي لکه 24 غنټې وې لکه مثال په طور باندې لکه د هفتې د جمعې په ورځ باندې چې څنګه نور ډوب شي نو تاریخ شروع شو څه دی لکه شروع شو نو بیا سبا چې د هفتې ورځې کنه بیا ښه نه د جمعې په ورځ نو د هفتې په ورځ باندې چې کله نور ډوب شي نو بس ورځ ختمه شوه څه دی لکه ورځ ختمه شوه نو د مخکینۍ شپې د 24 غنټې شوې لکه صرف د 24 غنټې د عبادت لپاره وي او په دې 24 غنټو کې دننه دوی ته چې کوم دی نو د میانو ښکار الله پاک په دې باندې حرام کړی و چې په دې 24 غنټې کې به تاسو د میانو ښکار نه کوئ بس د الله حکم لکه څنګه چې موږ ته د جمعې په ورځ باندې حکم دی زموږ په شریعت کې چې کله د جمعې په ورځ باندې اولنی اذان وشي لکه اولنی اذان نو د اولنی اذان نه واله مسله خوبونه کولاو کوي واورئ لکه اولنی اذان چې د جمعې وشي لکه د دغه وخت نه واله او د امام په دې مصلی باندې د سلام د ګرځولو پورې په دې وخت کې چې انسان داسې کار کوي چې هغې د جمعې د مانځه سره تعلق نه وي د حرام دی څه دی لکه د حرام دی لکه څنګه چې د هغو دپاره 24 غنټې کې عبادت لکه او ښکار د میان وي نور کار ورله حرام لکه د هغو دپاره څه الله حرام کړی زمونږ په شریعت کې زمونږ دپاره د جمعې په ورځ د اولني اذان نه واخله د امام د سلام د ګرځولو پورې په دې منځ کې هغه کارونه علاوه چې د هغې تعلق د مانځه د جمعې سره یې لکه د هغې نه علاوه چې څوک په کم کار کې مشغول وي د دې په حرام کار کې مشغول دی لکه مثال په طور باندې اذان چې کوم دی وشو د جمعې اولنی او دې لګیا دی اغستل کوي او خرڅول کوي لکه دکان کولاو دی څه دی لکه اغستل کوي او خرڅول کوي لکه دا اغستل حرام دي دا خرڅول حرام دي لکه اولنی اذان د جمعې شوی دی لکه او دی د هغې نه پس چې کوم دی ناست دی خوراک کوي دا خوراک حرام دی دی څښاک کوي دا څښاک حرام دی دی په بل څه کار کې مشغول دی چې د هغې تعلق ما وي د مانځه سره نه دی د جمعې د مانځه سره نه دی لکه دی دا ټول کارونه ګرځي خوب کوي لیکل کوي پړاو حل کوي لکه په څه شي کې چې دی مشغول دی لکه دا ټول کارونه حرام دي لکه دا په حرامو کې څه دی لکه مبتلا د ځان لپاره حلال کارونه دي لکه دا ټول څه دي لکه حلال کارونه دي خو چونکې په دې وخت کې الله پاک زموږ لپاره حرام کړي دي څه دي لکه حرام کړي دي چې دې وخت کې دا څه دي دا حرام دي و د جمعې د مانځه د کوم سورې سره تعلق لري مثال په طور اذان اولو شو انسان ځان اودس کوي دا د دې تعلق د مانځه سره دی دی غسل کوي د دې تعلق سره د مانځه سره دی لکه دی خوشبو لګوي د دې تعلق د مانځه سره دی دی مسواک کوي تعلق د مانځه سره دی لکه نو داسې کارونه چې د هغې تعلق هم دی اوس یو امام دی د جومات او هغه ځان له چې کوم دی د جمعې څه بیان کوي د هغې دپاره قرآن ګوري د هغې دپاره حدیث ګوري لکه په هغې کې مشغول دی د دې تعلق د څه سره دی لکه د جمعې د مانځه سره دی نو د دې کارونو تعلق د جمعې د مانځه سره دی دا که د اولني اذان نه پس دی ګوري دا حلال دی دا جایز دی نور چې دې نه علاوه څومره کارونه دي د علماو لیکلي دي چې دا بالکل دی په حرامو کې څه دی لکه مبتلا دی لکه کم از کم دومره به ګڼئ چې دا موږ په حرامو کې مبتلا یو ورنه که چېرته تاسو دا وویل چې بایي دا په دې وخت کې زموږ دپاره حلال دي نو بیا ډېره سخته مسله ده لکه بیا د هغې تپوس چې کوم دی تاسو د مفتیانو نه وکئ چې الله پاک یو شی حرام کړی او هغه انسان حلال وګڼي فتوا څه ده لکه فتوا څه ده او بیا تاسو له هغه فتوا درکړي لکه موږ د علماو نه اورېدلي دي چې بعض علما د کفر فتوا ورکوي چې د الله پاک یو شی حرام کړی وي او ته نه دا حلال دی لکه حلال وګڼې لکه نو بعض علما په دې باندې څه کوي لکه د کفر فتوا ورکوي لکه د کفر لویه خطره ده ټیک شو علماو لیکلي دي چې نکاحونه نه پاتې کېږي د دې خلکو بیا خبر ورسېږي نکاحونه نه پاتې کېږي لکه چې کفر ته مسله ورسېده نو د کافر او د مسلمان په منځ کې بیا نکاح چې کوم دی څه کېږي لکه نه پاتې کېږي سخته مسله ده نو ما وی چې د ګناه نه خو زموږ رغېدل نه کېږي که نه مونږ خو د سره د دې پرېښودو اراده هم نه کوو که نه توبه هم نه وباسو که نه نو ما د ټولو نه هغه اسانه لار درته وښو چې باري کم از کم دا ګڼې چې په ګناه کې ګورئ مبتلا یو او دا کار ګناه دی لکه څه دی لکه چې د ډېرې لویې خطرې نه چې کوم دی څه کېږي لکه بچ شو لکه نو زمونږ دپاره دا ټایمونه چې کوم دی سره چې زمونږ دپاره زمونږ دا خو بیا هم تقریبا څه زیات نه زیات یا به ګنټۍ یا به نه وي لکه چې اولنی اذان وشي
د امام د سلام ګرځولو پورې یا به ګنټه یو نیمه ګنټه لکه دا دی خو لیکن د بني اسرائیل دپاره 24 ګنټې وي لکه څه دي لکه 24 ګنټې وي چې دا الله پاک په دې کې به تاسو صرف د الله پاک عبادت کوئ او د میانو ښکار به چې کوم دی څه کوئ لکه نه به کوئ. اوس یو مسله باندې بل ځان پوه کړئ چې باید ځانونه ډېر کېږي د جمعې په ورځ ټیک شو ډېر اذان نه کېږي آیا د کم اذان نه به چې کوم دی دا خبره شروع کېږي لکه نو علماو دا لیکلي دي چې باید ستا د محلې کوم جومات یې لکه چې د هغې اذان وشي او په کوم جومات کې ته مونځ کې لکه څه دی لکه ته مونځ کې نو د ده په جومات چې دا ستا د محلې جومات وي او ته پکې مونځ کې د دې اذان به ستا دپاره معتبر وي د دې اولنی اذان چې د جمعې په ورځ باندې وشو به ستا دپاره چې کوم دی څه دی لکه بس نور کارونه چې کوم دی څه شو لکه هغه حرام شو. اوس په صرف ته د مانځه تیاری کوي او بهتره خو دا ده چې تا ځان تیاری کړي د اذان نه مخکې مخکې تا ځان څه لکه را رسولی ځکه چې اهتمام د مانځه دې ته ویلی کېږي چې د وخت نه مخکې انسان ځان تیار کړی او د جومات ته چې کوم دی څه لکه ځان را رسولی دی او د هغې اجرونه او ثوابونه یې په خپل ځای لیکلي دي خبره اوږدېږي بیا هغه تاسو اورئ په ځای عمل تاسو تعلیم کېږي هغه کې په ځای ذکر کېږي. نو په دې آیت کریمه کې دغه واقعه بیانوي چې الله پاک دې د هفتې په ورځ د ښکار د میان نه منع کړل چې کله یې منع کړل نو دا خو قوم داسې قوم و که نه چې دوی خو نه منع کېدل که نه څه دي لکه نه منع کېدل تاسو مخکې نه دې اندازه لګېدلې ده لکه مخکې آیاتونه نو دوی داسې چل وکړو چې دوی د الله د حکم شکل بدل کړو څه کړو لکه الله منع کړي و که نه به دا ظاهري شکل و که نه د دې خبرې چې بس مه کوئ دا کار بد ظاهري شکل لیکن دی هیله جوړه کړه دی ول شکل بدل کو دا الله حکم له شکل بدل شکل ول دا بدل کو چې دی ولګیدل او د دغه بحر قلزم نه چې کوم دی لختی وستل لگا او الته وتا حوزونه جوړ کړل ټیک شو نو اوس د اته پورس خو دي ښکار نه کولګا خو د اته نه مخکې چې کوم دی لګیدلی ولګا او دا لختی به کړي او حوزونه جوړ کړي ولګا جو د اته پورس په هغه کې بیا وبدلې کنه لگا د دې بحر قلزم نه به وبتلې او هغه حوضونو ته به چې کوم دی غورځېدې چې په هغې کې به دا میان تلل او هغه حوضونو ته به غورځېدل نو هغه خو ګیر شو که نه لکه هغه څه شو ګیر شو او دوی پسې بیا چل وکړو دې خوا بند به یې پسې ووستلی لکه دې خوا یې پسې بند ووله دا حیله یې جوړه کړه چا چې به ورته یې وایي د خدای پاک تاسو د ښکار کول نه منع کړي د دې شي نه دا شریعت خلاف مه کوئ دوی به وایي مونږ خو د هفتې په ورځ باندې ښکار نه کوو بیا د اتوار په ورځ باندې به یې څه کول لکه او یې رانیول نو ښکار ته ویې څه ته ښکار خو ویلی کېږي ته چې ته یو شي ازادي ختم کړي یو شی د مخکې نه آزاد ځان چې کوم دی بحر قلزم کې ګرځېدو وروره که په ښکته تو که په بره تو اوبو سر ته راختو که د اوبو ویښ ته کوزېدو او تا چې کوم دی په نالۍ کې دننه کو هغه ورسره وغورځو نو ښکار خو دغې ته ویلی کېږي که نه لکه ازادي دی چې ختمه کړه بس دا ښکار شو دا څه دی لکه یا دا ښکار شو خو دا دې ځان یو هیله جوړه کړې کله چې انسان د خدای په حکمونو باندې عمل نه کوي که نه د عقل کار نه کوي د څه دی لکه د ځان له ډېرې سهیلې او ډېرې خبرې ځان د خپل عقل نه جوړوي خو چونکې هغه د خدای د قانون سره ټکراویږي نو د څه لکه ټول د بېوقوفۍ ټول څه لکه دغه مقلتوب د خدای اصل ځان ته وایي زه خویار یم څه لکه ځان ته خویار ویلی نو دا هیله جوړه کړې چې موږ خو د هفتې په ورځ باندې ښکار نه کوو په دې طریقه باندې بیا ښکار کوو دې چې کله د دې خدای د حکم دا شکل بدل کو الله دې شکلونه بدل کړل ښه څه دی لکه درې ډلې جوړه شوې علما ویلي دي درې ډلې په دې کې جوړې شوې یوه ډله په دې کې دغه وه چې دا نافرماني مسلسل کوله د هفتې په ورځ به یې ښکار کوو یوه ډله په دې کې داسې وه چې هغو به ښکار په خپله باندې نه کوو لږ وخت پس چې کوم دی دوی منع کړي هم دي خو چې پوه شوي دي چې دې قلارېږي نه جو هغه ته قلار شوي دي خو په خپله یې نه کوو لکه ساکتو بیا هغه څه لکه دې ته یې څه نه وي په خپله یې نه کوو خو دې هم نه منع کول او یوه ډله داسې وه چې هغو به نهی عن المنکر کوو لکه په خپله به یې هم نه کوو خو دې به یې هم مسلسل څه کول لکه منع کول به یې دې دوه ډلو باره کې خو علماو لیکلي دي چې دا کوم مسلسل دا بد عملي کوله د دې نه خو خدای پاک خنزیران او شادوګان جوړ کړل لکه څه دي لکه د دې شکلونه الله د الله د حکم شکل بدل کو الله دې شکلونه بدل کړل کوم ځوانان چې وو هغه ول چې کوم دې شادوګان کړل لکه شادو او کوم مشران بوډاګان چې وو ناغونه خنزیران جوړ کړل لکه هغه دې منع کول نه ورته وسره یو منع کول به څه کنه لکه زموږ چې څنګه حال نه لکه څه دی لکه زموږ چې کوم حال دی او کوم ډله چې ساکت پاتې شو او خاموش و د هغه نه قرآن هم خاموش دی څه دی لکه د هغو نه خاموش دی چې د هغو سره څه وشو لکه یو قول فقیل سره مفسرینو ذکر کړی دی فقیل سره قیل سره چې کوم قول ذکر شي هغه ته ضعیف قول وایي علما چې هغه هم هلاک شوي دي
او په دې قیل لفظ سره چې ذکر شي کتابونو کې کوم چې د دینی مدرسو طالب علمان یا هغه د قیل د قال په معنی باندې پوهیږي لګا نو چونکه ضعیفت ته چې کوم دې څه لکه ضعیف کېدلو ته چې کوم دې د قول څه اشاره ده لکه دي خدای نه قرآن وي خاموش دی هغه ساکت بس قرآن دا غونم څه ساکت دی چې آیا هغه هلاک شوی دی او کنه دی هلاک شوی لیکن کم چې دا پرمانو هغه خو یقیني شادوغان او خنزران جوړ شوی دي او کوم چې مسلسل نه یعنی منکر کوو هغه الله پاک چې کوم دې څه دی لکه ای بچ کړی دی دا د واقع چې کوم دې سره اشاره ده د دې سره یو مسله بل اوري د بخاری شریف کې او په ترمذی شریف کې او په ابو داود کې دا د حدیث معتبر کتابونه دي لکه په دې کې یو واقعا ذکر کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی په دې دریو معتبرو کتابونو کې چې کوم دی حدیث دی دا غي مفهوم دا دی نبی صلی الله علیه وسلم په موقع باندې فرمایل چې زما په امت کې به قیامت ته نږدې د خلکو شکلونه مسخ شي د دینه به خنزیران او شادګان جوړ شي نو چاته پوسو کو چې اې د الله رسول دی به کلمه نه وي چې دې شکلونه مسخ کېږي دینه به خنزیران جوړیږي او شادوغان به جوړیږي د الله نبی وته فرمایل دا الفاظ دي مفسرین لیکلي دي یصلون ويصومون ويحجون دیو به منځونه کوي یوازې کلمه نه کلمه خو به وایي منځونه به ورسره هم کوي روجې به ورسره هم نیسي حجونه به ورسره هم کوي خو سره د دې کلمې سره د منځونو د دې روجو د دې حجونو سره به چې کوم دی صحیح لکه ای د دین شادوغان او خنزیران جوړ شي ولې وجه سره لکه وجه دادا چې دا به د ګانو شوقیان وي ډېر سوی لکه د خدای پیغمبر ویل دی به د ګانو دلدادی لکه بس ګانې به اوري لکه سندرې به اوري سندرو سره به شوق لکه نو اوس مونږ دې په خپل ځان په حال باندې غور وکړو قیمت ته خو اسم وسره لکه اسم وخت نږدې شوی دی سره لکه قیمت ته خو اسم وخت نږدې دی خو اوس چې څومره دا یو ورځ تېرېږي چې نورو ته نږدې کېږي نورو ته څه کېږو لکه نږدې کېږو اوس د کومو خلکو په کورونو کې چې به یې ټي وي ګان پراته دي ریډوان پکې پراته دي لکه یا نور اوس غټ غټ سکرینونه راوتي دي لکه هغه سوزونه راوړي دي په کور کې لګولي دي لکه ټیک یا هغه خپل بچو له چې کوم دی ورو هغه اوس هغه سوزونه راوتي داسې بلایي لکه ټیک ته دی ولا اغستی او پاغي باندې خپل اولاد مشغوله چې هر وخت پاغي کې گیمونه او پاغي کې کوم دي سازونه او پاغي کې غاني لګ یا دا غټ موبایل لګ چې پدې کې هر وخت هغه رنگونه دي لګولې چې بای کوم وخت کې پیرن راځي نو دا غاني رنگ لګ ټیک شو یا کدا پینې نو هغه ساز د غاني لګ یا دا سوزونه پدې آلاتو کې چې هر یو آلت د سره په کور کې یا په جیب کې موجود وي د غان شوقي او په دې طریقو سره د پدې کې چې کوم دي صحیح لګ غاني اوري کدا سړی اوري او کځواني اوري او کدا زنانه اوري او کا بډای او کځواني لګ وړي اوري د دې غانو د شوقيان دي لګ نو د خدای پیغمبر وایي چې اے اوس یو ټیم د سراتلون کې د زما په د امتیانو باندې ټیک دی چې اے دی خو د دې غانو شوقيان دي لګ او دا آلات وته دی راوړي دي په کور کې ورته خو دي لګ څه دي لګ د سړو راوړي دي په دې کور کې چې کوم دی ټي وي خزانه لري په بازار کې لاړ شي الا ماشاء الله کې تعالی پنجابیان دا کار کوي زمون کله خدا کار نه کوي خو چې راوړي سړي به ولا راوړي سره لګ سړو راوړي لګ داسې زونه نو وسو وای د شپې په تک په شان دي په ګانو کې مشغول او څنګه در بدګانو د پروګرامونه لګم په دې هم خادو کې چې کوم دی خلکو بدګان نه وستي او غاني ټیک شو کړ یا لکه زمون چې د کم بچی په کور کې واده لګا نو کم چې د اندوانو رسم دی شمه هغه خو خزو دسی پرس کړی دي چې هغه خو دومره فرض مون دونه فرض نه غني لکه څونه چې هغه شی فرض غني لګي په دې کوڅو کې د شپې چې کم دی په پردګۍ کې روانې دا په امرو کې چې کم دی سړي لکه دا د اندوانو هغه شمه بلکړي دی خو دي دا سندلې په پوکړي دا پړک پړک ټول چې کم دی دا دغه لپټې په سر کړی دا بالکل باریک لپټې چې وختې په کې مخکاريږي لګا خبر باندې ورسېدي او د بدن رنگونه په کې مخکاريږي دا سړي دا شدت د اندوان د خپل پیغمبر رواج نه کوي د خپل پیغمبر سنت نه د اندوانو د رواج دا او بیا چې واده نو چې دا دګونه دي کوړه نه راوړي او دا سندره او غانې پکې نه لګا نو هغه وسخو سلیم نشي لګا نه سلې تاسو کې چا پیژنده ها پیژنده کنه تاسو سلیم ولا تاسو نه پیژنئ پوه شو او کالم موږ ته واسطه صاحب نه پیژنئ خو سلې ټول پیژنئ ټیک ده نو وی سلې به وی چې هغه بس غوړي چې په هغه کې مخونه نه والي کی او هغه بس خادي چې په هغه کې چې کوم دې سدن
دا د ځان دپاره د جواز دپاره چې کوم دی څه کوي لکه دا د صلې قول پیش کوي د صلې څه کوي لکه د صلې قول پیش کوي لکه د خدای پیغمبر ته دغه دا د ما حدیث وی بخاری شریف حدیث ترمذی شریف حدیث د ابو داود حدیث چې د ګانو شوقیان دغه خلک دغه نارینه او دغه زنانه او بعضو خو پکې هغه دغه راوستي هغه ډولکو ولا راوستي خو چې مولوي صاحب نکاح وتړي او د کور نه معلومات کوي نکاح وتړو جوړ په کوڅه کې چې کوم دی بس ور غرب شي لکه ته زه تلم نکاحونه لکه ناس ما یې هر موږ ته خبر ورکړي چې موږ د نوزو لکه موږ د نوزو بیا خو نور دا خو ستاسو کار دی دا خو بیا کوئ لکه خبر ورسېد بعضې پکې وایي یاره مولوي صاحب تللی دی کله نه دی تللی لکه نو مولوي صاحب پرېږدو د مولوي صاحب خدای نه دی لکه د خدای نه دی نه راځي د خدای نه د حیا نه درځي لکه دې قبر ته چې لاړ شي د خدای له بځې که به نه ځي خدای سره به نه مخامخ کېږي لکه خدای پاک پې دا خوشحالي راوسته لکه څومره لوی نعمت دی الله ورله زوی ورکړی دا یو نعمت الله ورته لوی کو ځوانې کو ورته دا بل نعمت الله د هغه په وجه باندې دې کور ته چې کوم دی یو بله تورسرې راوسته دا بل نعمت د دې نه به الله نور الواد ورکړي څونه نعمتونه لکه دا خو خدای ته د سجدې د لګولو وخت دی لکه چې ټول نارینه او زنانه څه کې لکه او د سنو کې د سجدې ولګه یو نکاح کې زه ناست وم د ماسخوتن نه پس نکاح وکړه نو هغې کې ما ته وایي کس ما ته وایي چې دا نکاح مولوي صاحب موږ په دې ټایم باندې د دې د وجې نه کېښودو لکه چې موږ ته پته ده په دې زنانو باندې موږ کمزوري یو نو لکه دې بغیر د دې ډنګ ډونګ نه او د دې ګډېدو نه وې قلارېږي نه لکه دا خامخا دې کوي نو موږ یې وایي چې یاره به د دې مونځونو نه پس چې څه کوي دا کوي لکه په دې نه شي خلاصېدلی خدای دې شته دا که تا د ځان دا خو تا د ملا نه ځان خلاص بس ملا ته تا ویلې ملا سره څه کوي دا تانهدار نه دی هغه یې سچو نه دی هغه چې د حکومت سودادار نه دی چې لاوی نو بیا به ستا غور کړی وي ټیک ده خو دا نه دی خو بایي که ته دا وایې چې دا عذر سبا زه د خدای په مخ کې پیش کولی شم او په دې ځان خلاصولی شم نو د خدای نه ځان نه شي خلاصولی لږ ملا خو به تا د صرف ویناو کې قرآن حدیث نه لګم نور د هغه دغه ذمهداري ده خپله ذمهداري خلاصه کړه نور هغه نه تاڼې والا دی نه چې کوم دی عدالت والا دی چې نیسي او تا د سزا درکوي نو زمونږ دا حال حالانکه دا سړی د کور سربراه دی لکه دی الله مقرر کړی دی الرجال قوامون علی النساء لکه ای سړیه ته په ښځه باندې حاکم یې لکه ښځه په تا باندې حاکمه نه ده چې ته د هغې نه دومره مجبوره شوې او ته د بچي نه دومره مجبوره شوې چې تا دا شیزونه راوړي په کور کې دې ښودې دي او تا هغوی له کلم اجازت ورکړی دی او ته د هغو دپاره د وخت هم داسې تعین کوې چې داسې وخت دي چې تاسو پکې ښه ګانې ووایئ او ښه پکې ګډاګانې وکړئ او ښه پکې ډبونه ولګوئ ټیک شو ته ورسره په دې کې ملګری ښه څومره ګناه چې هغه کوي که نه دومره ورسره تم چې کوم دی صحیح لکه ګناهګار یې لکه د خدای پیغمبر ویلي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته په تاسو کې هر یو ذمه دار دی لکه څه دی ذمه دار دی د هغه نه د خپل ماتحت مبارکې تپوس کولی کېږي ماتحت ښځه ده ماتحت چې کوم دی څه دي بچي دي لکه دی به دې کور ته داسې څیزونه نه راوړي چې هغه د شریعت نه خلاف او دې به ځان لپاره دا عذر نه پیش کړي چې زه خو په خپله باندې پکې نه کښېنم په خپله باندې خو یې نه اورم په خپله مې ورسره مینه نشته دی لکه بدې مې شي خو بس یاره بس د دې کور کې دې زنانو نه ما یې دا ما خو تا ته په ډاډ وویل موږ ته خلکو ویلې د دې زنانو نه او د دې بچو نه مجبوروي هلکه د خدای پیغمبر درته ویلي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق چې د خدای په نافرمانۍ کې د هیڅ یو مخلوق اطاعت نشته دی لکه په خبره باندې ورسېدې ښځه محکومه پیدا کړې ده الله پاکستان او ته خدای حاکم پیدا کړې او تا ښځې ته ځان محکوم کړی دی او هغه دې په ځان باندې حاکمه کړې ده لکه په خبر باندې ورسېدې نو بالکل تا هم د خدای د حکم هغه شکل دی الټه کو څه دې کو لکه الټه دې کو نو بني اسرائیل هم دغه کار کړی چې د الله پاک د حکم هغه شکل یې څه کړی لکه هغه یې مسخ کړی الله پاک د هغو شکلونه مسخ کړه او دا د خدای پیغمبر پیشنګویي ورکړې ده چې کوم زمونږ وروڼه او خویندې چې کوم دی د ګانو شوقیان دي هغه د خدای ته توبه وباسي لکه اوري به که نه او توبه د خدای ته وباسي لکه ځکه د خدای د پیغمبر وینا د کاڼي کرښه ده ګوره پته نه لګي چې اوس په دې کې به څوک راګیرېږي لکه چې د شپې به چې کوم دی ډمو ته ناستي د شپې به دی بدګانو ته ناستي د شپې به دی د لمونځ د ودونو چې شروع شي آفتاب ته مخکې ډګونې راوړي ټیک شو که نه او د خدای مخلوق ټول په اور کې اچولی او دا د میلیونو پورې چې کوم دی څه کېږي لکه دا سندرې او د ګانو دا اوازونه چې کوم دی څه کېږي لکه دا ځي لکه نو وایي دقسې دي به دا شپې دقسې تېروي چې سهار پاسې شادوګان دی او خنزیران دی دغه بني اسرائیل نو چې الله پاک چې کوم دی شادوګان او خنزیران جوړ کړل دلته قردتن خاصئین ذکر دی چې د دې نو شادوګان جوړ شو ذلیله
او بل ځای به راشي چې هلته د خنزیرانو ذکر دی چې الله د خنزیرانو نو علماو لیکلي چې د ځوانانو نه ولا الله پاک شادوګان جوړ کړل او د مشرانو نه ولا الله پاک څه وکړل خنزیران جوړ کړل او دا 3 ورځې ژوند دی خو دیو بل پیژندل او جړل به بیا خو څه نه کېږي که نه ان بطش ربک لشدید د خدای مهلت ورکوي پیغمبران دې راولېږل دا دی الحمدلله علما موجود دي قرآن موجود دی حدیث موجود دی هر وخت ویلی کېږي دا شی حرام دی د هغې وعدونه الله پاک ویلي دي ګوره چې په دې کې دا ګریفونه دي ګوره څه دي لکه دا د الله مهلت درکړی دی ګوره چې دا پرون بچ وې نن بچ وې بل ورځ بچ وې خو ګوره که کله د خدای ګریب راغی نو ګوره بیا بچ کېدی نشته ګوره سم خلک خدای نیولی دی بیا ځان نه دی بچ کړی ما ته به د خدای د ګریب نه څه پوښتنه کوي څه ځان بچ کړو لکه نو دغه زما عرض دی چې بھائی کوم وروڼه د ګانو شوقیان دي یا د ګانو چې څومره آلات دي دوی کورونو ته راوړي دي یا زموږ کومې خویندې میندې چې د دې ساعته پورې څومره ګانې اورېدلي دي یا دې شوقیانې وې لکه خدای ته ټول توبه وباسي الله پاک دومره کریم او رحیم ذات دی که نه چې نن دې توبه وویسته بس الله ته صرف ستا د توبې انتظار دی څه دی لکه تا توبه وویسته بیا الله به دې څه کړي معاف کړي الله دې مونږ ټولو ته چې کوم دی توبې ایستلو څه کړي توفیق راکړي نو زمونږ هم دا مسله ده چې باید د ګانو شوقیان خلک چې دی د خدای پیغمبر ویلي دا په آخر وخت کې چې کوم دی څه شي لکه د دې نه به خدای پاک شادوګان او خنزیران جوړ کړي زمونږ د هم خدای حفاظت وکړي زموږ د زنانو هم خدای حفاظت وکړي بهرحال خبره دا ده چې انسان ته کله پته ولګي او د دې باوجود هم دی نه قلاریږي نو بیا خو حجت په ده باندې تمام شو که نه څه دی لکه حجت تمام شو که نه بیا خو که وروستو له ده سره څه وشو لکه نو دی به خپل ځان ملامته کوي ده به 3 ورځې هغه وژلل یو بل ته یې کتل او جلل به او هېڅ چا به د خدای په کړو باندې بیا څه چار چې کوم دی نه رسېدو 3 ورځې پس هغه هلاک شوي دي اوسنی چې کوم نسل دی علماو لیکلی د شادوګانو اوسنی چې کوم نسل دی د خنزیرانو دا د هغو نسل نه دی لکه دا د حیواناتو نسل دی لکه هغه ختم شوي دي لکه څه دي لکه هغه ختم شوي دي الله ولقد علمتم الذين اعتدوا په یقیني طور تاسو پیژندل هغه کسان چې هغو تجاوز کړی و منکم هغه ستاسو نو فی السبت په خالي په ورځ کې لکه فقلنا نو مونږ ووی لهم هغوی ته کونو چې شی قردتن شادوګان خاصئین ذلیله بس دا بیا پکې ټایم نه لګي اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون بس الله چې کله اراده وکړه کنه د غریب لکه بس هغه خو بیا سوی لکه کن بس شا بس فیکون بس بیا شوی بیا پکې نور څه نه لګي بس پاسې ټول دقه فجعلنا الله ومنغ وګرځول دا واقعا نکاله دا سبق منغ وګرځول لما بين يديه او ما خلفها په دغه وخت کې کوم خلق د مخکې موجود دا غو د پاره عبرت او سبق شو لگا او راتونکو د قیامت پورې د راتونکو ټول انسانانو د پاره چې کوم د شو لگا دا واقعا شو لگا عبرت شو چې کوم خلق د خدای پاک حکم متمعلوم شي او منکړي الله پاک او داغي باوجود د خدای د حکم شکل بدلی نو الله سره دا کار الله په دې کار باندې سره لکه قادر دی الله ولم بیا سره لکه ای شکل بدلی لکه وموعظه للمتقین او دا نصیحت دا ځان بچکونکو د پاره چې څوک د الله پاک د عذاب نه په دنیا کې ځان بچ کړي او د آخرت ځان بچ کړي داغو د پاره دا یو ډیر سره لګا یو نصیحت چې د نصیحت سکی لګا ونیسي ولقد خامخ اكثر علمتم الذين فجندل تاسوا کسان د دوه چاو تجاوز کړو منکم تاسو نه په سبت په ورځ خالي فقلنا مونږ وی لهم دو تكونوا چې شکر دتن شادوغان خاص ان ذلیلا فجعلنا مونږ وګرځول دا کسان کال عبرت لما داخل کو لپاره بین د هجراغون په وړاندې او ما داخل کو لپاره خلفها چې دون رسراتون کې د قیامت ورځ پورې موعظه او د نصيحت للمتقين د پرهیزګارو لپاره يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما الله سجمون وویل الله سجمون وویل خدای دې زموږ څخه کمه کوته شي خدای ضرور بشي الله پاک ته موږ معافي وکړي خدای کوم چې په صحیح ستا په توفیق باندې ویل شي خدای دې په خپل دربار کې قبول کړي خدای زموږ د بخښنې سبب وګرځي خدای د خپل رضا سبب وګرځي خدای موږ د خپل هر قسم نافرمانی نه خدای پاک په دې ساعت باندې خدای توبې ستړي توفیق راکړي او خدای پاک موږ ته په خپل توبه باندې استقامت نصیب کړي خدای موږ د باقي ژوندۍ خدای په خپل حکمونو د نبی صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو باندې تیر کړي او خدای په دې حال کې مکمل راولي خدای د ایمان سره د دنیا د رسالت کې سبحان ربک رب العزه عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد لله